بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني القسم الثاني من التمييز تيزي كالكا ورسك زوجي بيجي. والثاني القسم الثاني من التمييز وهما يرفع الإبهام عن ذات مقدرة يرفعه عن نسبة كان الظاهر أن يقول عن ذات مقدرة في نسبة في جملة، لكن لما كان الإبهام في طرف النسبة يستلزم الإبهام فيها ورفعه عنها يستلزم الرفع عنه، قال عن نسبة مقتصرا عليها. وقت جی من اول باس کی تعریف دا تمیز کړي و غي سم ته ویل کېږي چې رفع د ابهام کې داسې ابهام چې وضعاً ثابت وي د ذات مذکوره او مقدره نه. دویم باس کې دوه اقسام ذکر کړي، تمیز کله رفع د ابهام د ذات مذکوره نه کوي او کله د ذات مقدره نه. د ذات مذکوره نه چې ابهام لري کوي دا قسم اولو. دریم باس کې بده کې موږ شروع کړي و نو ویلی مو د ذات مذکوره نه چې ابهام لري کوي دو صورتې دي، یعنی د ممیز مفردانه کله به ان مقدارین وی کله به غیر مقدارین وی. نو چې کوم مقدارین وی به دوه قسم دي، عدد به کله به غیر عدد وی. یو قسم د عدد د غیر عدد د باره څلور قسمونه مجموعي طور باندې د ذات مذکوره مقداری پنځه قسمه دي، مفرد مقداری پنځه قسمه. بهم د دې دوه قاعدې ذکر کړې وي. کچری تمیز اسم جنسو نو قصد کده تسنیه د جمع شوی و شوی دی تمیز به مفرد وی. ها که قصد انواع شوی و یا د اعداد و به تسنیه سره تسنیه و جمع قصد کی به جمع راځي. دویمه قاعده ویلې و چې کله اسم تامو پنون د تسنیه سره او په تنوین سره نو اضافت کولای شي، او که بنون د جمع سره او به قلیل دی او که به اضافت سره تام به بالکل نشي. به که مفرد غیر مقداری او دغه بیانم کړو خاتم حدیدا او دې کې قاعده بیان کړي و چې دې کې اضافت دا اکثر دی. مخکې راځي وسانی د څلورم بحث شو. دې کې د تمیز د دویم قسم چې هغه د ذات مقدره نه وي به الفاظ دیگر هغه تمیز چې ابهام د نسبت نه ختمي دغه بیان دی بکی. نو مسله دا شوله چې کله تمیز چې دا ابهام رفع کوي ابهام لري کوي د ذات مقدره نه به الفاظ دیگر. مسله دا شوله چې کله تمیز دا ابهام رفع کوي د نسبت نه ورسېدلې پی اوس ته وګورئ. او به دا نسبت کله به جمله کی کله به شبه جمله کی او کله په اضافت کی قصه براته ذکر کړي. او ثانی القسم الثاني بیان د ترکیب کړي چې ثانی صفت د موصوف محذوفه د بارا. القسم الثاني دا قسم ثانی د چانه من التمیز تمیز نه یادو کنه. وهو ما يرفع الابهام نو وضاحت کوي د هغه تمیز چې رفع د ابهام کوي دا سوې بیان مصداق کوي. قسم ثانی مصداق څوک دی؟ وهو ما دا هغه تمیز دی يرفع الابهام چې ابهام لري کوي عن ذات مقدره د ذات مقدره نه به ذات مقدره کی چې کوم ابهام وینو دا په نسبت کی وی يرفعه د ابهام لري کوي ان نسبت د نسبتنا. تاسو ورسېدلې علامه جمیل دلته اعتراض او جواب نقل کوي. اعتراض دا کوي چې صاحب د کافی دا عبارت او مخکینی عبارت منس کی تضاد ده. مخکې ویلو تمیز کلا د ذات مذکوره نه ابهام لري کوي کله د ذات مقدره نه د سی ویلو. نو د ذات مذکوره بیان ختم کو نو وسوي د ذات مقدره په ځای باندې څه وي د نسبت نه. نو مخکې ویلو دویم قسم د ذات مقدره نه ابهام لري کول دي
او دلته وی دویم قسم نسبت نه ابهام لري کول دي. نو کلام کې د ذات شو کنه شو ځکه نسبت معنی ده او ذات خو عین دی دوړو منس کې خو تضاد دی منافات دی. نو یو پیری ویلو د ذات مقدرنا عین یاد کړو بل بیروي د نسبت نه کلام کې ز تضاد معلومیږي کنه پوهیږي پی ورپسې جواب ذکر کړي. جواب دار ګورا کله چې ابهام په ذات مقدره کې نو ابهام په نسبت کې هم وي. قاعده باندې پوه نه شو. کله چې ابهام په ذات مقدره کې نو دا مستلزم وي ابهام د نسبت لره نسبت کې ابهام وي. لکه طاب زید نفسا دلتا ابهام شی کړي ذات مقدره هغه شی منسوب دی زید ته نو د نسبت دوه طرفه یاد ساتي کا یو منسوب وي شیء بل منسوب الیه زید هغه شی چې منسوب دی چاته زید ته نسبت د بارسو طرفه لکه یو منسوب وي لکه دلته شی دی او بل منسوب الیه وی لکه څوک دی زید دی مثال کې. نو دا دوړه طرفونه د نسبت وی دی په منځ کې به نسبت وی ښه. نو چې کله ابهام په یو طرف کې لکه منسوب کې دی دلته شی کې داسې ده که نه. نو چې کله ابهام په طرف کې وي منسوب کې نو نسبت کې به خامخا کم شی منسوب کې کم شي ته دا خو واضحه که نه. نو ځکه من قاعده ویله چې کله ابهام په ذاتی مقدره یعنی منسوب کیو طرف کیو نو مستلزم د ابهام د چا لره نسبت لره نسبت کې به هم ابهام وي که ونه رسېدی بې بسې واوره. کله چې سړی رفع د ابهام د نسبت نه کوي نو د منسوب نه د طرف نه به طریقه ولا رفع ابهام کوي کني نسبت نه کیږي. نو رفع د ابهام چې چا وکړه د نسبت نه نو د رفع د ابهام د ذات مقدره د طرف د منسوب نه وکړه ونه رسېدلی پې. نو قاعده څنګه وایي کله چې ابهام په طرف کې وي منسوب کې وي په ذات مقدره کې وي نو لازمه ده چې ابهام په نسبت کې وي. او کله چې څوک ابهام لري کې د نسبت نه نو لازمه ده چې د طرف نه منسوب نه د ذات مقدره نه لري شي. په دومره پوه ونه رسېدلی ورسېدلی. نو صاحب د کافي ویل دویم قسم هغه دی چې رفع ابهام د چا نه کوي د نسبت نه نو لازمه ده چې د نسبت نه ابهام لري کېږي د ذات مقدره یعنی منسوب یعنی د شی نه به هم لري کېږي چا طرف کې دی نه پوهېږئ پې بس معنا حاصله شوله مقصود حاصل شو. بې داسې عبارت ولې راوړی د هغې فایده رسته ذکر کوي پته نه لګي پوه شوي که نه پې پوه شوي پې وګورئ. کان الظاهر ظاهر دا و ان یقول چې ویلی وي عن ذات مقدره ځکه مخکې هم داسې الفاظ ویلیو فی نسبت فی جمله چې ابهام به لرې کوي د ذات مقدره نه هغه ذات مقدره چې نسبت کې وي یعنې د نسبت یو طرف وي او دغه نسبت به په جمله کې وي لیکن سره جواب کوي لیکن لما کان الابهام هو لیکن هر کله چې ابهام فی طرف النسبت په طرف نسبت کې ابهام ولکه دلته په شی کې یعنی منسوب کیو دا څه یستلزم الابهام دا مستلزم وغه ابهام لره فيها کم چې بچا کی نسبت کې بخامخای دا یو قاعده دویمه ورفعه رفع ابهام دا مستلزم ورفعه او رفع ابهام عنها د نسبتنا نسبت نه چې ابهام لري کې یستلزم دی لازمی غختله څه الرفع چې ابهام دی لري شیان هو د چانه د طرف نه د منسوب نه د شی نه ذات مقدره نه پیږي پی نو قال نو بس وی ویل عن نسبت ذکر د دینه چې ابهام لري شو ذات مقدره نه خپل لري شو مقتصرا علیها او علامه اقتصار وکړو علیها بان نسبتن باندې فائدې را بیان کا
څه فایده شته د عبارت ویاو کنه ما ته متوجه شي اصل کې دا ما قبل سره مقابل کی ذکر کوي کله د ذات مذکوره نه وي ذات مذکوره کې موږ ویلو ان د ذات مفرده نه ویلو کنه مو اوس د ذات مفرده سره مقابل ذات مقدره نه دی بلکې مقابل ور سره څوک دی نسبت دی ځکه مفرد کې نسبت نه نسبتن دا دغه مقابل دی نو ځکه نسبت نه ویلو که ذات مقدره ویلې وي نو په اول قسم کې کله کله رفع دی هم د ذات مقدره نه دا پکې نه وي ټپ شوخه اول قسم ان ذات مفرده کې کله کله ابهام د ذات مذکوره په ځای د چا نه د ذات مقدره نه ابهام لري کې اول صورت کې مقابل نه جوړېدلو نو اول کې ویلو د ذات مفرده نه مقابل څوک بکارو نسبت تنبيها دنيا ته خود على ان مقابله ما في هذا القسم چې مقابله هغه چې په دې قسم کې د للمفرد سره د مفرد مذکوره سره په قسم اول کې مقابله په دې قسم کې د چا سره د مفرد مذکوره په القسم اول هغه پس کې مقابله ده انما هي بمجرد النسبه هغه په خالص نسبت کې راځي لا غیره بذات مقدره مذکوره کې نشته مقدره خوږی کوم کله راځي نعم رجلا مخکې راځي فی جمله ای نسبه کائنه فی جمله بیان ترکیب کوي هغه نسبت چې هغه موجود دی په جمله کې دا غي نه به هم لري کوي او ما ضاها یا هغه څوک چې کوم مشابه د جملې وي هغه کې نسبت وي دا غي نه به هم لري کوي الګ ما ضاها څه معنا ده نو علامه بیان د معنی کوي ای ما شابهها هغه څوک چې کوم مشابه وي د جملې سره او دغه په نسبت کې به هم دویم قسم کې به تمیز دغه به هم لري کوي عطف على جمله د عطف د جملې بیان ترکیب کوي او هو اسم الفاعل اوس بیان مصداق کې لکه ما ضاها مشابه د جملې څوک دي بای هر هغه څوک دی چې د فعل معنوي نو هغه څوک دي هغه اسم فاعل له اسم مفعول له صفت مشبهه ده او اسم تفضیل ده او دغه شان مصدر ده او لنډ دار کل ما فيه مان الفعل لك حسبك نه پیږي په نو سره ما ضاها مصداق را بیانې اسی نفس مسله پوهه کنه دویم قسم هغه ده چې رفع د ابهام د نسبت نه کې د نسبت کله جمله کې وي او کله شبه جمله کې وي نشبه جمله کومه دارت بیان کا وسم پوهه نشوي نه بیانې خبر لنډی کا او اسم الفاعل هغه اسم فاعل له نه الحوض ممتلئ حوض ډک دی د څن ډک دی نسبت کې ابهام دی ما اندوبونه کنا او ممتلئ اسم فاعل صيغه ده نو ممتلئ نسبت چې کوم فاعل ته شوی دی هغه کې ابهام او اسم المفعول یا رفع د ابهام اسم مفعول نه کوي چې دغه خپل نائب فاعل ته نسبت شوی هغه کې ابهام ملکا الارض مفجره زمک روانه د عيونا زمک د سینه روانه د چینو په دیوار سره وایو او صفه المشبهه یا صفت مشبهه حق چې کوم نسبت وی فاعل سره هغه کې ابهام وي هغه نه رفع د ابهام کوي لکه زید حسن وجها حسن هو زید خستره پس کې د وجه په دیوار سره او اسم التفضیل یا اسم تفضیل کې ابهام وي دغه چې کوم فاعل ته نسبت شوی زید افضل زید افضل له هو زید پس کې افضل له بن په اعتبار سره او المصدر یا مصدر کې او المصدر ولکه مرفوع وي او المصدر نه اعجبني ز تعجب کې واچم علماء طيبه دغه خيستوالي د طيب نسبت جهاد هو تشوي دغه کې ابهام دي ابن فلار په اعتبار سره مړه خو بس وکذا كل ما هرغ څوک فيه مان الفعل چاہے کہ فعل والا معنوی یا بشبه فعل وی لك حسبک کم دکنا حسبک دا کافی دی تعالی زید زید پس اعتبار سره را لکافی دی رجلا سړی بچی دی مانه بس منی وی تاسو بیګی کنه بده اعتبار سره پخزو بچو کی خزی سره بده شه دی لاس کالو ته سبق وایا پته هم لګی چې څه شولې الو کانو ته یو کالو وایا بس به پیژنې نه چې کوم دی روزانه بلی مخ دی راځي نو پته ولګېدل چې حسبک امراه نه دی پکار ولکې څه رجلا خجی
مثالونه راته اوس بیان کا الکه قصه لګه مشکله ده ښه بکار د چې لګ په وخت شروع کړی وې مثال راته د جملې بیانې د شبه جملې بیانې او مثالونه د یو په ځای 15 بیانې نه به سوال جوړ کو دومره ګڼ مثالونه ولې بیانې به جواب کې قصه وکړو تاسو ویږئ کنه وګورئ لکه طاب زید نفسا مثال للجمله دا مثال دی د جملې ځکه طاب زیدون جمله ده او په نسبت کې ابهام ولکه زید ولی خوشاله دی وادي دی که څنګه نفسا روغ رمټ دی ځکه نفس برابر دی والتمیز فی دلته تمیز د چا نه راغلی دی زید نه راغلی کنه د چا د وجه نه چې نفس ته نسب میلاو شوی دی هغه ته منتسب عنه ویلی کېږي که څه ورته وایي دا اصطلاح اوس نه زده کوي ورکې کوي دا اسم تام چې که نه د ده په وجه تمیز ته نسب میلاویږي تاسو ته پته ده بې برابره خبره ده د اسم تام خپل عامل وي تمیز کې د نسب یا عامل فعل وي خو به هر حال تمیز د نسب د باره وجه څوکي اسم تام نو اسم تام ته منتسب عنه ویلی کېږي پوهېږئ که نه څه ورته وایي هغه څوک چا د وجه نه چې تمیز ته نسب میلاو شوی نو که خپل عمل کړی خو واضحه ده او که خپل نه و کړی نو بیا دا شرط دی د تمیز د نسب دپاره نو بیا هم د دې په وجه شو ولې که دا نه وي بیا خو تمیز مفعول به و تمیز په وجه خو ته بیا نفس نه و طابه نفسا خیال هم دی که نه هم دی بهرحال ذهن کې کښېنوئ اسم تام ته څه نوم وایي منتسب عنه ورته ولې وایي ځکه تمیز ته د دې په وجه نو یا به کې خپل عامل وي او یا د عامل په تمیز کې فعل وي خو د نسب د باره تمیز په حیثیت باندې وجه څوک جوړه شوي اسم تام دې په وجه اسم تام ته نوم ورکړلی شو او تمیز ته نوم ورکړلی شو منتسب عنه دا منتسب د نسب یې حاصل کړی عنه د چا په وجه حاصل کړی دی عن په معنا د بعد دی عن طبق څنګه د قرآن کې طبق عن بعدو په معنا راځي منتسب د تمیز عنه پس د اسم تام نه نسب یې حاصل کړی پس د کنه پوه نه شوي دا یو اصطلاح خو زده شوله که نه یاره نو بیا لږ بر وګورئ دا تمیز چې که نه دا کله د منتسب عنه نه اسم تام نه او کله د دې منتسب عنه متعلق وي د هغه نه به دومره پوه شولئ دا کوم مثال چې موږ ویلو د هغه دی چې د منتسب عنه نه دی نو ته وګورئ طاب زیدون زید ښه دی نفس د زید یا د متعلق نه نو د چا نه شو منتسب عنه نه نو دې کې دوه بېدې وشولې مثال للجمله یو مثال د جملې دی او دویم والتمیز فيه په دې کې خاص دی بالمنتسب عنه منتسب عنه پورې اسم تام پورې بل مثال وزید طیب ابن دا د شبه جملې مثال دی یو او ابن دا دو حیثیت لري راځي والله مثال لما دا مثال دی داغه نسبت د بارا یشبه الجمله دا مثال دی لما داغه چا د بارا نسبت موای لما داغه چا د بارا یشبه چې مشابه وي د جملې سره نشبه جملې مثال دی او دا ابن تمیز د چا دی ویجی دا د دوړو صلاحیت لري چا لري زید خسته دی ابن زکه زید پلار دی دا اوس چا نشو منتسب عنه نشو یعنی تمیز تعلق د منتسب عنه سره شو کنه نه پیږي دویم زید خسته دی ابن پلاری خسته دی زکه زید خوشاله ګرځي دلته د نفسا ابن د چا پورې د دې د چا بیان وکړلو د زید د متعلق د زید د پلار کنه یار نه پیږي نه دواړه ترکیبونه صحیح کی دواړه حیثیتونه صحیح کیږي کنه صحیح کیږي زید خسته دی طیبون خسته دی ابن زکه خپلار دی خبره ټوله چاته لاړه زید ته نو د چا نشو منتسبا هونه زید خسته دی ابن د پلار د حیثیت نه یار پلار ډېر ښه سړی دی اوس د چا نشو
متعلق نه، نو دواړه به کې صحیح شو که نه. والتمیز فی تمیز دلته چې رب دې ابهام کوي اصله صلاحیت لري ان یکونه چې دا دی وی لما دا غچانا انتسبا چې تمیز نسب حاصل کړي ان هدا غینا چې هغه څوک دی اسم تام دا غینا دي شي یعنی دا منتسبن هو نه دي شي انتسب معلومه صيغه ویل هم دغه شان صحیح لګي. ولی متعلق دا صلاحیت لري چې دا د متعلق د منتسب عنه نشي د اسم تام د متعلق نه. تاسو پوه شئ توجه برګورئ ازویر ته وړو ویل بودی څنګه کوي نو بودی سره ډب ورکو ویل توجه ابو وای چې توجه نو سمور ته وای چې ابو نه دی ابو ته توجه نه مخ کې دی حضرت سیم نه مخ کې دی شیخ الاسلام سیم نه خالی نه دی مخ کې نو مور ما ته ویل شیخ الاسلام خو پیژنم توجه هم پیژنم د حضرت سیم څوک دی چې ته دی مخ کې مال دنه زم ته پوس کوم د حضرت سیم څوک دی چې ته مخ کې ما اوله قاعده کې وای کنه دا مخ کې دی او دا مخ کې دی نو ما د ټیم په ټیم وای ته دنه مخ کې ما توجه نه کړل ته ما مخ کې وکړم ته نه ما نو چې زه یو مغازین کې چې یو می دا غنم مخ کې دی او غنم مخ کې او ته وګورئ توجه ها اعتراض یو ابهام جوړیږي اعتراض نه یو ابهام جوړیږي ابهام دا جوړیږي چې کله جملې مثال راوړو نور سره هغه تمیز راوړو چې هغه د منتسبن هو نه و د سیوا ابه چې کله شبي جملې مثال راوړو به هغه تمیز راوړو چې منتسبن هو متعلق دواړو نه نو معلومیږي داسې چې جمله کې به صرف د منتسبن هو نه وي او شبي جمله کې به د دواړو نه وي داسې معلومیږي. نو علامه جواب کی بھئی خدای غیر کتش مثالونو نه وهمونه ما اخلا العبره بالتوهم چورت نمبر ما د فقهاو ذکر کړي او وهمیات له هیڅ اعتبار نه ان الظن لا يغني من الحق شيئا تاسو ویږي کنه اسی مثالونه ذکر کړي ته وهم اخیسته اخیره کې چې کوم ابن ویل کنه شبه جمله سره دا د جمله سره هم لګولې چلته هم د دواړو نشي او جمله کې چې کوم نفس ویلې دا به شوی جمله سره ولګو دلته به ده سره منتسبن هو نشي لو بټوله به د تمیز کې ده جمله شوی جمله کې خبره نشته ده نو اول سره دویم غم لګي د دویم سره د اول غ لګي نو مجموعي څلور مثال شو څنګه څلور جمله سره هم دواړه لګي نفسن چې سره منتسبن هو نه ابن دواړو نه شوی جمله سره هم دواړه لګي نفسن سره منتسبن هو ابن دواړو نه نو مجموعي څو مثال شو څلور شو خو نه درنکو وګورئ وحيث لا فرق في التمييز بين الجمله وماضاها هر کله چې فرق نو تمیز په واره کې چې د جملې نه دی وماضاها یا د شبي جملې نه دی فرق نو چې کله د سیوانو فهذان المثالان د دو مثالونه چې یو د جملې بل شبي جملې فی قوت اربعه امثله په قوت د څلور مثالونو کې دي ځکه د شوی جملې والا ابن رواله د جملې سره ولګو دو شو یو خپل یو ادا شو او نفس رواله شوی جملې سره ولګو یو ابن یو نفس دو دا شو فكانه قال وسغر كان طاب زيد نفسا وابن دو مثالا طاب زيد نفسا يو طاب زيد ابن دوا او زيد طيب نفسا دري زيد طيب ابن ثلور فقوله وابوة ودارا وعلما عطف على نفسا وابن بحسب المعنى پریبید ولکه نه رسی الو بش لګه شانوګده ده زبې ور سره ګورو